أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وسپدی آیات کی زیر ورکی منن کتا اغا خلق لا چی قرآن منی، اغا خلق لا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت منی او د الله رب العالمین توحید منی. نو الله وی وبشر الذین، وبشر او زیر ورکا الذین اغا خلق تا آمنو چی ایمان راوڑے دے وعملوا الصالحات او عملون کړي دي نیک، عملو عملون کړي الصالحات نیک، ان لهم ان چې بشکا لهم شتر دیو د پارا جناتین داس جنتنا تجری چې بهیږي با من تحتها الانهار لاندې داغین نهرونه. مطلب لاندې داغین نهرونه مطلب دا دی چې د ونو لاندې بروانی او درې خپل مزي چې د ونو لاندې اوبه بهیږي، او یار دینه مراد چې لاندې ر تصرف د جنتیانو نه چې جنتیانو په اختیار کې به د اوبه رواني، که جنتی څنګه سوچ کوي چې په دې طریقه د اوبه رواني شي په هغه طریقه باندې بزي. کلما هر کلا رزقو چې ورکړلی شي دیوتا منها داغینا من ثمرتن سمیوا رزقا د پاره د خوراک، قالو نوی بدیو هذا الذي دا خوم اغسیز دے رزقنا چی راکلی شیو منگتا من قبلو مخی دینا پا دنیا کی چی کم راکلی شیو مطلب داغی پشان تکی بی. گور اگر چی د دنیا و د آخرت د دنیا و د جنت د نعمتونو ډیر زیات فرق دی، په خوان کی هم دغشان په مقدار کی هم او په غټوالی کې هم، خو لیکن داسې به یې لکه څنګه چې د دنیا کې څنګه وو. مطلب دا کیله ده، نو کیله د هغې شکل به د دنیا د دې کیلې د شکل په شانته کېدې لپاره چې جنتي ته که داسې شیز راوړلی شي چې دی پیژنې نه، نو بیا ورته دومره نه خوشحالیږي. دغه شان انار دی، د دنیا د انار په شان رنگ بی، خو لیکن هغه به بیا جدا خون والی جدا مزی والی جنتی بی. دغه شان مڼه ده، نو د دنیا د مڼې په شان رنگ به دسی او خون چې کم ده نو هغه به جدای. و اوتو به او ورکولی بشي دیو ته دا میوې، و اوتو ورکولی بشي دیو ته به دا میوې متشابهن یو شان په رنگ کی او په پاڼو کی نه په خوند کی. په رنګ کې به یو شانی، په پاڼو کې به یو شان دکی چې دی ونو کمې پاڼې دي، خو په خوند کې به دا جدا جدای. ولهم او د دیو د پاره بی پیها په دې جنت کې ازواجن بیبیانی مطهرتن پاکی کړی شوي د هر عیب نه، پاکیزه بیبیانی بی مطهرتن پاکیزه او پاکی. وهم او دیو با فیها په دې جنت کې خالدون همیشوي، دیو با پا دی جنت کی ہمیشہ دا پارا اوسیگی. علماء ذکر کی دا کامل زیره دی، کامل زیره پا دی طریقه بانده دی چه گورا دنیا کی که یو انسان تا لاول خو کور نمیلاویگی خپل جزان لجوڑ کی، خو کور جوړ کی نو دویم نمبر بیا د اوبو بندوبست یې نه وي، خو دا بلم کیدی شي چې کورم انسان جوړ کی او د اوبو بندوبست آسان شي، کوی هلته کامیاب شي یا اوبه ورته بل ځای نه راشي کامیاب شي. په دې کې دغه شان بیا د سوچ کوي چې یاره اوس خرچه چلول دي د کور، نو پای کې مشکلات ورته خو زه دام په دنیا کې میلاویدی شي چې بیا د خرچې بندوبست هم بهترین وشي. بیا بل سوچې دی چې یاره اوس په دې کور کې یوازې څه کومه، خو دې لپاره واده ته ضرورت دی چې زما بچي اولاد می، نو دام په دنیا کې کېدلی شي او خو لیکن د طبیعت ملګری او دغه شان زه ورسره خوشحاله یم، نو دام ورته میلاویدی شي په دنیا کې. خو دا یو
چیز په دنیا کې دا نه میلاویږي چې وهم فیها خالدون دیو به په دې کې همیشه دا صرف د جنت خصوصیت دی دا نور هر څه په دنیا کې میلاویدی شي تا ته خو لیکن دا آخرنی وهم فیها خالدون چې دیو به په دې کې همیشه دا صرف په جنت کې میلاویږي په دنیا کې نشي میلاویدلی ان الله یقینا الله تعالی لا یستحی ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها اوس په دې آیات کې الله رب العالمین د یو اشکال جواب کوي د یو شبهې جواب ذکر کله چې مخکې برق ذکر وشو د برېښنا او د رعد ذکر وشو د ګړزاري نو کافرانو اعتراض وکړ چې دا څنګه کتاب دی د الله دا څنګه د الله خبرې دي چې په دې کې داسې معمولی خبرو تذکره کیږي کله د ماشي تذکره او کله د جولا تذکره او کله د رعد او د برق د برېښنا او د ګلزاري تذکره نو دا څنګه د الله رب العالمین کتاب دی الله جواب کوي چې دا خو یو مثال پاغه سره مسله واضحه کیږي چې الله دغه جواب کړل ان الله یقینا الله تعالی لا یستحی شرم نکي لا یستحی شرم نکي دا مانم دا او لا یستحی باک نکي یا لا یستحی حیا نکي ان یضربا ان د دې خبرینا یضربا چې بیان کی مثلا یو مثال ما بعوضتن کاغه کدما شوی پما فوقها یا زیاد د ماشینا په وړوکوالی کې لکه د ماشي وزر او یا په غټوالی کې د ماشینه زیاتی لکه هاتی شو فاما الذین پس ارغ کسان آمنو چی ایمان راوړلې فیعلمون نو هغوی پوهیږي انه الحق چې بېشکه دا مثال حق دی من ربهم د طرفه د رب د دیونه واما الذین او هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی دی فیقولون نو هغوی وایي ماذا اراد الله څه اراده کړې ده الله تعالی ماذا څه اراده اراده کړله الله تعالی بهذا پدی مثلا مثال سرا یضل به گمراه کوي الله تعالی پدی سرا یضل به گمراه کوي الله تعالی به پدی سرا کثیرا ډیر خلق ويهدي به او هدایت کوي پدی سرا کثیرا ډیر وتا وما يضل به او نه گمراه کوي پدی سرا الا الفاسقین مگر فاسقان نافرمان خلق پدی سرا گمراه کی دلته اشکال دار ازي چې قران خو الله رب العالمین د هدایت د پار را لېګلې دي د خلقو د گمراه کولو د پار خو الله نه در لېګل دلته څنګه الله رب العالمین وای چې گمراه کوي الله په دې قران سره ډیر خلق او هدایت کې په دې سره ډیرو خلکو ته نو یو جواب دا دی چې دلته حدوث ضلالت نه دی گمراهی پیدا کېدل نه دی مراد بلکې ظهور ضلالت دی گمراهی ښکارا کېدل دی نو مطلب دا شو چې یضل به گمراهی ښکارا کې الله تعالی په دې قران سره کثیرا د ډیرو خلکو ځکه چې تکله قران بیان کی نو تا ته پته ولګي چې حکم خلق دی او خراب کم دی او دغه شان په دې سره وتا ته د هغه گمراهی راښکاره شي ځکه مخکې هغه منافقي خو چې کله ته قرآن بیان کړي نو هغه راښکاره شي خلکو ته او تا ته هم راښکاره شي او دویم جواب د دې دا دی چې دلته د دې یضل به کثیرا نه مراد دا ده چې مضبوط پاتې کېږي په ګمراهۍ باندې د دې قرآن په وجه باندې ډېر خلک د ضد او د عناد د وجې نه زدي او عنادي شي نو بیا مضبوط پاتې شي په ګمراهۍ یا مضبوط پاتې شي په هدایت باندې او دریم جواب د دې دا دی چې یضل بالتکذیب و یهدي بالتصدیق د قرآن تکذیب چې وکړي جو ګمراه شي او د قرآن تصدیق چې وکړي نو هدایت ورته راشي بل اشکال دلته دا دی چې د دې آیات نه دا معلومه شوه چې گمراهان خلق هم ډیر دي او هدایت ولم ډیر دي حالانکه د قرآن د نور نصوصونه او د نور آیاتونه معلومیږي
چې وقلیل من عبادی الشکور چې هدایت والا به کمی، هدایت والا او د الله شکرګزار بندگان به کمی، مؤمنان به کمی. جواب دار چې هغه آیات په خپل ځای باندې صحیح دی او دا آیات په خپل ځای باندې صحیح دی. مطلب دا چې دلته په اعتبار د خپل ځان دی چې ځان له ځان له موازنه کې نو هدایت والا هم ډیر دی او گمراهان هم ډیر دی. ځان له ځان له موازنه کې ته چېرې مؤمنان نو خلک ډیر شي دي، ډیر زیات دي، کافران نو هغه هم ډیر شي. او که چېرته د دې تقابل وکړي یعنی دې مقابله وکړي د هدایت والا او د ضلالت والا نو بیا هدایت والا کم دي او دارنګې ضلالت والا گمراهان ډیر دي. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.